بل یو مبارک عمل دی د اختر. مونږ نور مسلې وایو خو د اختر مسلو بیانولو کې کمزوري موږ نه کېږي. د اختر مسلې شریعت کې بهتره طریقې دی چې د اختر را مخکې کوم بیان کېږي مانځنه هغه کې سړی صرف د اختر احکامات بیان کړي یا داسې اخري جمعه کې مکمل وشي. اختر کې زموږ مسلمانانو نه ډېرې کوتاهي کېږي. یو کوتاهي غټه چې خاص کر زموږ د ظلمونه کېږي هغې روجې مو نیسي، تراویح مو کوي، ختمونه مو کوي، خو د اختر په شپه د اختر په ورځ بې لګامه شي داسې نازیبا حرکات شروع کړي چې هغه د خپل روجې ټول ثوابونه لو کړي. روجې خپل ثوابونه لو کړي. نو اصل له اشاره کافي ده. نور به انشاءالله الحمدلله تاسو پې شوي چې څه حرکات داسې دي چې هغه نامناسبه دي هغه نه دي کول پکار. بعضې کسان دومره زنانه پیغلې ځان سره روانې کړي سوداګانو له اوټلو له هلته نامحرمه لوپر هلکان لوبالي هلکان شپیلې وي څه وي هغه حرکات اثر په دې زنانه کېږي، ذهن خرابېږي، دا بېکاره کېږي د دننه نه د دې تربیت باندې څخه سر غورځېږي. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار. اختر دی لنی رونو چې ته ثواب ضایع کا. اختر دی لای چې تا تاسو کړي د دې انعام والا. اختر د مانځنه پس فرشتي راځي دا سړی په ملا ټپي وي بچي د ګنا نه داسې پاک شوي کنه لکه د مور چې څنګه پیدا شوی. او مونږ څه چل شروع کو هغه دومره ګناه وکړو چې الله دې معافي وکړي. نازیبا شینه نه کتل پکار دی، نه کول پکار دی، نه اورېدل پکار دی. موټرې ولا ورکړي خدای پاک یو نعمت دی، نعمت نه غلطه پیدا ټیپ به پکې لګوري په تیزه به پریخي کو په لاره یو سپینګیري یو امیر صاحب یو تقوادار سړی رواني د دغه ګن به اوري هغه ټوله ګناه دي مردار پسې ورسي. بل اولاد په نیکه لار کې ځان له غم مه جوړوئ، ځان له صدقه جاریه جوړ کې ادب ورته وښایئ په دې ورسره خفګان وکړئ په پیسو په روزګار ورسره جنګ شر کې په بل ورسره حساب کې په دې ورسره حساب وکړه او هسې مرضي شي نه دي. بله جي دا روجې نه پس میا شروع کېږي اسلامي هغې ته شوال وایي. یکم شوال باندې زمونږ اختر راځي. هغې اختر ته عید الفطر وایي. فطر په عربی کې عید وایي اختر ته او فطر وایي لکه څنګه موږ وایي روژه ماتې یعنی روجې عکس معنا ده د دې د خوراک څښاک اجازت کلاوالی دا د خوشحالۍ روزي دي. دې کې به څه نه څه خوشحالي کې خو شریعت کې دننه څه نه څه خوشحالي به کې خو شریعت کې دننه الله به تا خوشحالي راوسته اختر ورځې راوسته. دې کې به ښکلي لباس چې قیمتي چې څومره د وس کی ځان به د شریعت حدودو کې دننه صفا کې زیب و زینت به وکړي خو د شریعت حدودو کې دننه په ګیر او په ویښتو به لوبې نه کې الله به نه خفه کې الله د باندې خوشحالي راوستې ده. جامې به د ډمانو په شان نه جوړئ د غیر مسلم انګریزانو په شان بیا نه جوړئ. شرعي حدودو کې دننه به پاکې جامې واچئ ښکلې جامې به ځان له جوړې کړي. بله رونو د اختر مونځ کې یوه مسله ډېره اهمه ده. خلکو کې دا خبره مسله خوره شوې ده چې د اختر خطبه دا واجب نه د سنت ده. هغې مطلب وورئ د اختر خطبه د امام لویل واجب نه دي سنت دي. د اختر خطبه په امام باندې ویل واجب نه دي دا ویل سنت دي. کو یو امام د اختر خطبه اونوي او پرېښوده د اختر مونځ نه خرابېږي ګناهګاریږي نه دا امام. خو کو دا کم خلق اوریدونکي دي د اختر مونځ مقتدیان دي مونځ یې وکړو امام ودرېد خطبه وایي نو په دې مقتدیانو د اختر دا خطبه داسې واجبه ده اورېدل څنګه چې د جمعې خطبه واجبه ده. د دې مسلې خیال ساتل پکاري. چپل بطرخ کې والي دلته به خطبه شوري دي به روان شي د خطبې دوران کې ګرځېدل څه سره لوبې کول چاته اشارې کول خبرې کول دا ټول حرام دي. دا ټول حرام دي. د اختر خطبه داسې اورېدل واجب دي لکه د جمعې. یو صحابي بل صحابي چې خبرې کولې دا ورته وایي چپ. ابن عمر رضی الله عنه ورته خطبې نه پس وي فضول کار دی. خطبې دوران کې به بل ته ترغیب هم نه چلی. امر بالمعروف څومره عظیم حکم دی او هم چاته نه کې. خطبې دوران کې ریوند مرکز کې چې کله د جمعې خطبه بیانېږي یا د اختر اینه مخکې وایي د خطبې دوران کې چې کم مرګري سه حرکت کوي د قټیم بس نه کوي ورته ته ځان ګناهګار یې. د خطبې نه پس به په صحیح طریقې پی کې چې دا شی د ګناه دی. وی هغه یو درې پاګلانو کنه دا یو مونځ کې چرته پښو ته څه شي وي ابل ورته لکه مونځ دې مات شو دا بل ورته شکر دې چې ما خبرې نه دي کړې.
شکر دی چې ما خبرې نه دي نو دقه د خطبې کې دا چاته دا ویل چې چپ شدام دقه مسالې ته جوړیږي د خطبې ډېر قدر پکار دی ډېر عزت پکار دی کم کس چې د خطبه توجه سره اوري الله به په د باندې رحم وکړي د الله